أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ زموږ استاد د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت ته دیجه پر رسیدلو چې د مکی مشرکانو اول د رسول الله بیزتی شروع کړه. دویمه دغه په دعوت باندې شبهات، دریم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مقابل کې نظر ابن حارث را وصل، او څلورم دغه سره د اتحادیه جوړول چې یو ورځ موږ د معبودانو بندګي کوو او بل ورځ بستا چې په دې یو باندې کارونه شو. اخر تعذيب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام شخصیت له دغه د بدن له اول لاس نشو راځي، بلکې دغه په ملګرو شروع وکړه. بلال شبدي، عثمان ابن عفان، مصعب ابن عمر، نهدیه په نامه باندې زنانه و، ام عبیسه، زنیه او دایلوره، سمیه رضی الله عنها، یاسر او عمار سره به د يهودو په لمس باندې یو درې ترزنه ور باندې وکړه. اول په بار د روح کې اصحاب کهف او ذل قرنین، چې نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله ونویل نو سلوي فرض الله دا وحي ورسره کړه. دوی بخپل مابین کې دا خبره کوله وی کې دي چې د محمد د جګم شیطان وحي راوړل اغم بنش اغم پرې خو سلوي فرض ورسره رب العالمین سورې دوحا او سورې کهف او عنکبوت د سورتونه نازل کړل، چې بده کې د درې وړو سوالاتو جوابونه و. د اصحاب کهف مبارک دا خبره وجدات څه ځوانانو د الله د رضا لپاره هجرت کړي، روح زمنګ د الله امر دی. ذل قرنین د شو بادشاہ د سایرس چې هغه د الله د دین لپاره په دنیا باندې ګرځیدل، او به دې اصحاب کهف په واقع کې رب العالمین ډیر اشارات بیان کړي دي. ذکر رسول الله فرمایي چې قران ظاهرم لري او باطن. ظاهر دا خبره وجه خلکو ځوانان و د الله د رضا لپاره هجرتونه وکړه، باطن دا منه چې د محمد رسول الله ملګرو له تشکیل ورګي چې ورځي تاسو هم هجرت کوئ. په دې صورت کې ډیر عجایبات څنګه الله بیان کړي دي. یو خبره کې بګدا دا چې د شرک رد او بیخ الله ایستره د نیکان خرید، لیکن په دې ارڅ کې څنګه الله له محتاج دي. دویم بګر قیامت اثبات راغی په دې طریقه باندې چې درې سو نه کاله داخله ودی دي، لیکن څنګه الله را اوچت کړه. نو اے خلکو په دې باندې څنګه الله قادر دی چې ورځ به ازمن بدن نسان له ودري. درې مفیده بګدا و چې د هجرت مسلې ذکر کړه د دین د حفاظت لپاره. سورہ عنکبوت، سورہ روم وغیرہ دا سورتونه کې الله د عظمت ذکر کی. او څلورمه مسله په کتاب بیان شو چې اې د رسول الله ملګرو تاسو هم هجرت کوئ د مکې نه په طرف د مدینه باندې ځئ. یا د حبشو دي دشمنانو ډېر سخت معذب او صحابه رسول الله رسول کهف نه د استدلال وکي ملګرو له ویل تقریبا پاغه کې 12 نارینه او 4 زنانه وی ویل چې زید حبشو په طرف لاړ شي. عثمان ابن مزعون امیر، عثمان ابن عفان بګي او رقیه رضی الله عنها بګي و. کله چې دوی د شپې وته نو ابو جهل له چا اطلاع ورکړه تاسو خبر نه وي نه د محمد ملګری د شپې وته اسونه باندې سوار شو ساحل لور له غینه مخکې دوه کشته راغلي وي د دواړه جماعتونه بګي کې نسو ایسلاړه پورې وات سم د فرعونانو د کار شروع کې لګسن چې فرعون د موسی عليه السلام بسره وته و. انت جلاړو د خلک لاړو ورګيري نکړن او څو غوسش بیرته وګرځیدل. دی وخت کې نبی د رجب په میاشت د خلک لاړل. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد حرام کې سورې نجم د ملګرو باندې تلاوت کې چې بده کې انسانانو او جنات او د مکه مشرکان
کله چې دې ایتون لراغه چې سجده وکړي رب العالمین له الله بندګي وکړي دې ټول سجده وکړه جناتم سجده وکړه مسلمانانو وکړه د مکی مشرکان رب العالمین ځان له سجده باندې کړه د امیه په نامه باندې یو کافر هغه څه خور راوخصو تندې پوری ونی ولا ودا الله له کافی ده د الله له وځه سجده مجده موږ نشو کولای چې تندې ورته بجمه کړو زد کې راغی عبد الله ابن مسعود فرمایي یو ورځ ما دا ورته چې اسم مردار وجد الله سره زد وکي نظم الله برباد کی تاسو نه سګي دا خبره بده مکه کې مشهور شو چې لکه د مکه مشرکان د محمد رسول الله نه متاثر شول او دا رب له سجده وکړه یو قسم لړزام په دې مشرکینو باندې راغی چې لکه دا خو مونږ خپل ځان په خپل رد کې د دې رسول الله رد مونږ کوو ایسه دغه په تایید کې مونږ درېدو دا به څه شل کېږي نو دروغ جوړ کړو د شی ویلې چې د رسول الله زموږ د معبودانو توصیف وکړي تلک العرانیق العلا ان شفاعتهم لد ودا اگر ډنګان دی اوچت او چې د سفارش تم کې دي شي ترتجا د زموږ د معبودانو توصیف وکړي نو موږ زموږ د رب العالمین ذات له سجده وکړه دویم په حبشو کې دا خبر خورش شول د رسول الله چې کوم ملګری شپارس کسان لاړو دولس نارینه او څلور زنانه چې د مکه والا د رسول الله سره اتحاد وکړي چې بیرته زو د خپل ملک له د هجرت شپې به څو پورې مونږ تیرو رسول الله الله امر نو کړی د هجرت خلک را روان شو چې مکه له کله نږدې شونه حالات معلوم کې د مکه مشرکان لکه څنګه چې کافر او اقشن کافر وسم پاتې و اجه د دروغ اطلاع چې چا کړی و نو څه ملګری بیرته لاړه حبشو له ویل چې داس موږ دشمنان دي د دې سره موږ کور نه کیږي داخله ګور بیا موږ له عذاب راکې ولی سنون ملګری او هغه د عربو مشرانو نه امن طلب کې ویل چې لکه موږ له امن راکې بیرته مکه له راځو دي بل ویل راځي سیدا امن چې کله ورکې لیکن د دې خبرې نوري سبه سره دوکه وکړه دومره عذابونه ورکړه چې ډېر سخت معذب کړه رسول الله رب العالمین امر وکړي چې ملګرو له وجه به ځای حبشو لا دا ورته تقریبا په دویم سفر کې درې ته نارینه او اتل زنانه روان شوي د شپې به مزل کو دي دشمنانو تعقیبول او دا سفر ډېر ګرانه مزه مخکې نه دوی په کمین کې ناس وځي اوس به د خلک راځي او موږ به نه شو لیکن په یو طریقه باندې حبش رضان ورسو لاړل د مکه مشرکان چې خبر شو چې لکه درې ته نارینه اتل زنانه او دولس سړي او څلور زنانه مخکې لړ دي دا خو دې خلکو ځان لته هجرت جوړ کې نور به هر سړی په دې وخت کې ایمان راوړي او الته به ورځي هجرت وکړي او څنګه په خلاف بجنګي زی چې لاوشه د حبشو بادشاہ نجاشي سره دې باره کې خبره وکړه څوک بلل شي دوه کسان انتخاب کړو په کې عمرو بن العاص دا به ورسره صحابي شوی دی ډیر شي او چالاک سړی و دویم عبد الله ابن ابي ربيعه دام ډېر قومي سره مشره توجه دا دواړه کسان چې کله لاړل نو د ځان سره هدايا وړي تحفه څه وړلې په عربو کې اوچت شي قیمتي شي چې هغه سرمنه ویني د ځان سره واقع ویل چې د حبشو بادشاہ له بدا ورکو د رسول الله ملګری به طلب کو د ځان سره بیره ول دومره عذابونه به ورکو چې یاد ساتي بل سړی چې به قطن هجرت ونی کی خو سیاست داو کې چې ډارک د بادشاہ سره ګورو نه نجاشي سره بلکې اول د قومندانانو سره ګورو والیانو سره د سرحدي پولیس سره وکاته او به د والیانو سره وکاته او به خبره بادشاہ له جوړه شو ورته ویلې ودا څخه مقل به وقوف انسانان زموږ د علاقین راغلي ساسو د خواله او دا زموږ امیر بادشاہیم نه مني او ساسو نه مني د ملک چې راغلي ستر د فساد په نیت باندې راغلي موږ له پلاس راکې چې بیرته ځان سره بوز د اساس حکومت او دولت باندې امن ولا شی او د فسادون نه بچ او دا تحفه موږ راوړي دي لیکن تاسو د نجاشي د ذهن دی له برابر کې د خبره له داخله بس موږ سره مخه مخ کې نه وي مدد رسول الله ملګری ځکه موږ د دې په حالاتو باندې خو پویګو دا موږ له معلوم دي د دې ارڅ موږ له معلوم دي موږ له صرف پلاس باندې راګي ژوندۍ ځان سره بوزو په دې باندې پویدل کې چیرته د رسول الله ملګری مجلس تراله زموږ سره استدلال شروع کړي موږ ملامت کیږو نجاشي بادشاہ ویلې
دی وزیرانو دلانو قومندانانو چې خلک د عربو نه راغلي استاد سره ملاقات غواړي وړي راخه دریا ولا شلال وی ویل د ازمن د ملک څخه مقل راغلي به وقوف انسانان سبب د ملک فساد راولي او موږ ته ډېر هدايت درکړي دي او دا موږ لراکه چې موږ بیرته خپل ملک له بوزو ځکه چې موږ په دې خلکو باندې خپويږو دی قومندانانو د کشرانو خلکو ورته ویل چې دا خبره د عربو ډېر راکه کړي د څه خپل ملک خرابو پر قتل او قتال او فسادونو باندې مهاجر دی او پلانې دی او دار او هغه و فغضب نجاشي بادشاہ ډېر محقق سره واغه اسه د دروغ خبر د شانه منلو چې سړی تعالی د شاه باره کې اطلاع راوړي چې پلانې دا کار کړو ته شین جاهل ایسره خبره تصدیق وکړي چې دا خو رښتیا ده دغه شکار کړه دا جاهلانو کار د قمقلانو وی ویلې دا خبره ز قطن نه منم چې رسول الله ملګری دراغلی او تاسو له درکه ما ول به دا خو نم سوال جواب کومه دا څنګه راغلی چې ما د ملک لا تاسو هم دلته کې نه واقع کسان موږ ته ویل مشر سود جعفر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله کاکا بچي ایوب چې پولیس لاړ وی ویل چې نجاشي بچا تاسو غواړي خپل مابین کې نه څه چاله کې بادشاہ سره اوس موږ مذاکرات کیږي څه خبره وکړو وی ویلې صفه خبره کوي او رښتیا وایي چې کومه خبره تاسو رسول الله کړي بس دغه خبره وړاندې کوي دروغ مرغ به مو وایي وی چې بالکل صحیح ده وکله چې جعفر رضی الله سره د ملګرو نه راغی د نجاشي بادشاہ خپل د ټولو خلکو سجدي وکړي لیکن د رسول الله ملګرو سجدي ونه کړي رسول الله تربيت کړي سجده خو والله لا پکار ده دی عرب ویلې ګوره تاسو له موږ نه ویل چې دا شرف پسند خلک راغلي د تاسو اکرام هم نه کین تاسو د سجده وکړه او جعفر رضی الله دا خبر وکړه چې الا ان حزب الله هم الغالبون یاد ساتي د الله جماعت به اوس کامیابی کی یورپ پر بادشاہ راغی دا خبره چې وکړه نو وی خبره کوا جعفر رضی الله عنه ورته ویل نجاشي بادشاہ ته توجه وکړه وکنا نعبد الحجر والشجره ومنګ د کانو د بوټو بندګي کوله فارسل الله فينا رسولا الله په من کې رسول الله ولېګلو وانزل معه كتابا مبينا هغه سره ښکارا کتاب نازل کې سدنه من کوله د فحشا کارونه من کوله د گاونډي حق من فهماله او قتلونه من کوله مردار من خړلې ظلمونه من کوله کوي بروچته دوه د قشن دا غریب به خړلو دا به طرف کولو نو کله چې دا نبی راغی نو موږ له ویل چې د سود نه بمزان ساتي او د زنا نه بمصاب ساتي او د ظلم نه بمزان ساتي او دا خبره چې موږ له وکړې زموږه تربيت وکړي به ستاسو د خپل موږ رالو چې راته موږ لډر خخ سړی معلوم شوي چې په موږ باندې څوک ظلم کوي ته بس موږ دفاع کوي او داخله وسره غړي په موږ باندې ظلمونه کوي التم کوي دا ظلمونه کوي دلته اوس به موږ باندې ظلم کوي سره خوانم بوزي نجاشي بادشاہ ورته ویل دین به چې کومه وحی تاسو لړ وړي دا چې عیسی تاسو لري شي چې زما مخ کې وي او جعفر رضی الله عنه تر مخامخ شو سوره مریم شروع کی اعوذ بالله ویل او بسم الله ویل کاف ح یا عین صاد شروع کړه ذکر رحمت ربک واذكر فی الكتاب مریم دا خبره چې وکړي نجاشي بادشاہ باندې دومره اثر راغی ځکه یو خدای رسول الله کاکا بچی دی بل صحابي دی به دا چې قران وینو په کوم انداز به وای وسپنه بنرمیګله انسانان خو زکای د نجاشي بادشاہ د ګیره مبارک ټوله په حکم باندې لمده شو څومره مولای چې دا سره راغلی و توراتونه مخره غړولې و دیونه دومره وخت لاړ چې هغه بل تورات باندې ور پرې وته وی ویل نجاشي وی قسم په الله چې دا قران د کوم مشکات او تخشین راغلي د دقنه د انجیل او تورات هم راغلي د انجیل هم راغلي دي د دوړ دی والله خبرې دي ورته وی ویل چې ما په دې ملک تاسو ګرځي او امن والا به هیڅ په تاسو زر نشي درکولې کچا تاسو له کنزل وکړم زی موارم او کمال څو غرونه راکې د سروز دروازه به تاسو ورنکم زه به تاسو ساتم په دې شرط کې دا خبره چې یقیني مسلمانې او استغفر الله راغی نو ته باید دغه دفاع وکړي لکه نجاشي چې وکړه د سره $400 په واله ایسه دشمن له پلاس ورکی خرڅ کی ځان له اوچت سره یو اندر یقیني مسلمان په خرڅ کی عرب ولې چې زي تاسو خپل ملک عمرو بن العاص عبد الله ابن ابي ربيعه عمرو بن العاص دا ډېر سخزړې سړیو اوس د غابه وغیرہ دي کې لیکلي دي ودا د عربو د بدمعشان نه لوی بدمعش اول وخت دي قومندانانو لوی زنه سم دي جنا ترڅو پورې مشي دي مسلمانانو د شنی ونه د بوټي په استری نه دي بادشاہ له وکړه د بیس موږ ته لپاره وخت والا د رسول الله ملګری د راځو په حبشو کې د ګرځو موږ د مدشي جو د موږ ځان سره بوزو شي ارکم تی پهلوان مډیر دروغ وتړل وی ویلې بادشاہ له وخت واخصو وی داخله غنی د محمد ملګری ودا ګور د عیسی بارکه ډیر غلط عقیده لري چې عیسی دار کم تر یو دا
ګستاخی کوي جعفر رضی الله عنه غیر خلکو را دعوت کې واقع وې مری دا ورته خپه غوندې مشه دا سم دعوت یو دعوت یې لکه چې شل به جوړ شو وی ویل د عیسی بارے کې تاسو سوې وې دا د الله بندر او دا د مریم بچی دی او دا رسول دی او دا د الہ نه دی نجاشی بادشاہ سره په دلاس کې وړه کېو وې دې راوخصو د خلکو له ویل جعفر رضی الله عنه وزمار رب العالمین باندې قسمی چې په انجیل کې کوم خبره الله رب العزت کړی د عیسی علی السلام بارے کې چې دا د الله بندر او دا کبه دومره ونه تاسو اخو لاړوي بالکل تاسو او د انجیل یو خبره ده مولیان پدې چې کنه شو دا غوډه پوجي د شروع پړشي ځکه هغه خود شي ویلو چې دا خود الله بچی دی نجاشی بچی دی مولیان له ویل وګر که تاسو دا پوجي د غصې د وجنه شي پړشيږي خو زه به حق خبره کوم د رسول الله ملګرو له ویل چې تاسو آزاد ژوند کوو ګرځي ام سلمہ ام حبیبه فرمایي چې موږ ډېر خپل ژوند کوو دا دوړ زنانه به رسول الله په نکام کړ اوس ام سلمہ دا ابو سلمہ خزه هغه د رسول الله رضی الله عنه شکل وفات شو به د په نکاح کړ زړه زنانه وا دغه اکرام د پاره ام حبیبه دغه خوند عبد الله ابن جحش هغه په خارج ملک وشیدونه ایسره کافرانه متاثر شو هم کافر شو د خپل خزره دعوت ورکې ورزت هم کافر شاغه وره ما پر رسول الله باندې ایمان راوړل دا خو ټوخ ایمان نه دی چې دل مسلمان په ګور کې ځان مسلمان کار کوم خو چې بار مل لاړ شم ځان د انګريز سره انګريز کوم دی يهودي سره يهودي زما دغه تصویر چې وستره شي هیڅ معلومیږي نه چې لکه دا اوس انګريز او کله مسلمان بچی دی زه خپل کار کوا رسول الله چې کله د مرز وفات کیو نو د نجاشی بادشاہ د علاقې د ګرجې د عبادت خانه څخه تشکیره کولې چې پای کې تصویران او دا رسول الله راوچت شو غصه وکړه چې الله د لعنتو کې په يهودو نصاراو باندې شپای کې به یو سړی مر شو ایسه باغ باندې جمعه جوړ کی وسند مسلمانانو جمعهونه پای کې دنه قبرونه اتفاقی مسله د رسول الله مذاهب کاغه احناف دي که شوافی دي که مالکین دي که حنابلہ چې په کوم جمعات کې قبر قطن به کې منسکیږي نه امام صاحب د مسلک الادم دی د دیوبند علماء چې لا شرقا ولا غربا لا شمالا ولا جنوبا نه شرقا نه غربا نه شمالا نه جنوبا چې په هر طرف کې دا قبر منس بالکل نکیږي البانی سے په مستقل کتاب لیکل تحذير الساجد ام حبیبه ورته ویل چې زور کېګا وېسما ایمان پر رسول الله باندې یقیني ایمان دی نجاشی بادشاہ رسول الله خطر ولې د غیرت نه پوښتنه لکه دا ډېره غیرتی زنانه ده وی ویل چې دا که زماله په نکاح باندې واخله او مہر تورګه تقریبا 3000 درهم او دینار و د شرحبیل رضی الله عنه په واسطه باندې ورته ولېګله او د رسول الله سره نکاح وشو رسول الله چې د نکاح سره وکړه د غیرت د وجنه چې بده کې څومره غیرت دی دا ګوره خزر او دومره غیرتای لس کال ورسره ابو سفیان سره چې دې پلارو دا ورته خپل راغی ام حبیبی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا توشک د دینه ټوله کړه سره د دینه چې ګوره د پلار او د مور د پلار او د لور په مابین کې ډېر مینه محبتي لیکن چې کله دا توشک ټوله کړه ورته ویل بل را تک دې کدا ورته ګرانه دا ویل چې بلم نقدم او دا رسول الله توشک راته یو مشرک انسان به دینه شي نستی وې تم لکه چې ثوابي شوي تم شرعي شوي اوس دا فتوا لګيږي در باندې چې حق مسله کې لګوي دا وهابي دم پلانش دا فتوا ور باندې وکړه هغه وینه ته مشرک په دې باندې کینی نه اگر کپلار می هغه جدا خبره ده د رسول الله بستر ده نو کله شي دا مسله جوړه شو عربو ویلې چې هغه خلک الته په دار هجرت کې په موضوع کې د رسول الله د دعوت شروع کړي دي زچې د تر سره جرګو ابو طالب صاحب سره ورته ویل چې استور اره ګره موږ سره دا ظلمونه وکړو دا کار وکړو دا کار وکړو ډیرو دې خبره ورته وکړې د سره موږ لکینه وا چې مذاکرات وکړل نرمي بداو کې ولګ موږ وکي سره مسله را جوړ شي ابو طالب ورته دا خو څنګه خبر اندازو په دې وخت کې محمد رسول الله را دعوت کوم رسول الله راغی ورته ویلې دا خلک د شي وي شملو قولو والا وېزه به دې خلکو له یو خبره وکما یاد ساتي وې قسمه دا خبره اومن لدا به د عربو بادشاہان شو د عجم خلق بدله جزیه راوړي ابو جهل څورته ویلې و ابيك وعش امثالها وستا پپلار می دي قسمي ستا لس خبري منګه منو ته خو له به خبره غم کوي ځکه دلته به منصب راغی لالچین خلق و نو رسول الله ورته ویل اسما خبردار چې قول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکړي چې حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین دی بل څنګه دی یو دم غوسه شو لاړ جګ شو چې لکه موږ سره راغلی و دا څه خبره کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابو طالب د خپل تر د نرمایش وکړو چې لکه دا سړی مرا نرم شي ورته ویل یار تر کدا ټول عربان راجم شي او مال په یو لاس کې نور کړي په دابل لاس کې شپږمې زبر ورته قطه د خپل دریز نه تیر نشم یا په دې باندې زمړ کېږم او یا په دغه شند دین مضبوطی کی انسان به قوي اراده لري د خلکو نه بيریږي نه چې دوه په د چا ودره بوله ورسره پرې دي چې لکه ما دا مسله نه دا کړو نه دا مسله کوم مر خو به دې غین راځي زمونږ اوسه دې بدن نه دارو یو کرته وځي بار بار نه وځي
یا په بستر کې مرګ او یا په اسلحه باندې مرګ او یا په بل ځای کې لیکن چې کومه مسله د شروع کړه نو دا بکلکه به نشي مولانا محمد طاهر رحمه الله ویلي وې د توحید او سنت مثال چې دا ګوره په شان د غوړګې دی د خپل لاس دی وګوره چې په دې کې دا طاقت او زور شته کنه کني پرې د چې اسی بل سړی راونی شي نرم لاس مو راوړه ابو طالب شکل پر رسول الله باندې پوښتنه لکه دا خپشو ویلي خپشو را روي او چې شیرونه ورته ویلي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاستع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مشبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله چې دا ټول عربان راجم شي یا محمد عليه السلام چې وختریم کندم نکی مگر کله چې زلاړم او د خاور بارک مال جوړ شو قبرستان لبه کار خپل لې د شي بیان کو د خلکو زړونه په وچه او تاسو ما خیر خوای او ته دا یو ته دا هغه ورته ویل کاکا ولې منینا وی به د عربو جنکی دا و چې ابو طالب د جهنم د اور نه وړل شو دوی مجرګه بشراله عمر ابن ولید په نامه باندې کیسه سړیو دی مکی مشرکان ویلې چې دی ابو طالب له منګه د شي وای چې دا ستوره منګ لراکا منګ به کیسه الکو ګور عمر ابن ولید دا په تعالی درګو ته په دې باندې خپل مینه ماته و چې داس ما بچی دی زما ولر دې اسره محمد به منګه قتل جرګه شراله به کې نو شمله قلو والا وی ویل څنګه رااله ودا محمد منګ له پلاس باندې راک منګ به د اوجنو طالب عمر ابن ولید درکو د باندې مینه ماته و داستا بچیش ابو طالب ورته ویل ډېر خمقل خلک معلومیږي جاهلانو بوقفو زما بچی تاسو اخله واغه وښنه د خپل بچی ما لړا کوي دغه به تربيت کوم لا واده بم کوم ډوډۍ خرچي بم به کوم دومره زون چې تاسو ما باندې وګي زور کېږي جګ شي عادي په نامه باندې وشړې واغه ورته ویل چې لکه دا خبره اومنه وستان په لاس خلاص ته زور درکې استعمال کړه د مکه مشرکان چې لاړ خپل مابین کې مجلس وګوي ویلې چې دا تریم ګوره په ننګ باندې ودرېدو دا محمد هم قلاریګ ناراضي چې بده محمد باندې وس نظامی اقدامونه بریدونه شروع وشي بریدونه چې څه پیکيږي هغه به پیکيږي نور زموږ د صبر هم دین د ازي پروچ نور نه کیږي نور د سره جنگ پکار دی به بالکل صحیح ده ډیره خره جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې اوس بریدونه شروع کیږي او داغه په مبارک بدن او شخصیت باندې حرم کې په جمعات کې منځ باندې ولاړ عقبه ابن ابي معيط یو غټ کافر دراغه د محمد رسول الله د څټ نه د صدر تاو کې په یو طرف باندې ورته راکپه کې خو د بل طرف بل سراخ کړو او پر رسول الله باندې گزارونه شروع کړه دی اندازې پر نبی کریم علیه الصلاه والسلام څنګه چې د استر کې مبارکه زبار وروتي دی اولنې بریدو چې دا ور باندې وش د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کاکا بچي عتبه ابو لهب ورته ویلو چې ورشه د پیغمبر له خبره وکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړ ورته کنځل وکړه ستاده شو د شي به ورته لاړ ورته کړی ته د مخ باندې لاړ رسول الله ورته کړی به ورته ویل چې سپاغه سورې نجم باندې زما کفر دې زپاغم کافرم قطن سورې نجم نه منو ستاد ربم د شو کوم استاد د شو کوم رسول الله ډېر تنگ وی ویلي اللهم سلط كلبا من كلابك الله ستاسو سپې مقرر کا دې سړي خو ډېر تنگ کړم کله خیرامو کې سړي ودا شانو تجارت په علاقه باندې روانو زرقال اخر شلاړو زرقاوي شه هیڅ رقم علاقه دی رحمه الله وېدی چې دا د ملګرو په دې مابین کې برود جوز مړی راغی دا یو ملګری بوې کوي دا بل ملګری بوې کوي دا ټول وکاته چې د خپل کله راغنو دی ویل چې محمد هو جلم د محمد خیرامه بشراله چې شړق ورکې نو ذبح کې الاله کې دا سرونه اقجه کې وغرزو تنه ونه الته وغرزوله دوی معلومه شو چې دا رسول الله خیراوه څلورم برید ور باندې ابو جهل وګي غټه تیګه راواغسته وی ویل چې اے عربو بی غیرتو د یو محمد راغلی د زمنګ د ادریس او شپتو بوتانو بدی بیانې اچ مخونه ولا نن چې پیخیږي مال به پیخیږي لاس د قریش خلاص او د عبد المناف خلاص چې څه کوي هغه دی وکی دا په سجده باندې چې لاړو تاسو وس حال لګوري د رسول الله مبارک سجده وړي روغدا وا یو لوی تیګه راواغسته وراغه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سجده باندې شو په دقه سر باندې ورته گزار وکم ایسه به وجنه سر به وټه کوم لیکن چې کله نږدې راغنو د تیګه وګرځول او پر شو منډه کړه تک جوړ شو شونډه موچ شو د ملګر ورته ولی یا ابل حکم ولی وزما د فساد رب العالمین باندې قسم د محمد په خوا کې وکړو دومره غټ سره چې دومره وکمه لیدل نو داخله ما زواز کړه نږدې و چې خړلې وي رسول الله ویلې وې داس ما خوا کې جبريل پروت جبريل کدا بوجه زما خو راغلی وکنه دی جبريل به ټوټه ټوټه کړي وې کله رب العالمین د ملائکه په واسطه باندې مجاهدینو کومه کوي یو شل 25 مجاهدین الله ورته برنه ملائکه راولي کی
تسلی لپاره تاسو موږ د الله قانون دی او موږ د الله د عادت دي سنت لري څلورم بری پیدا وکړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له یو بدمعشان په حرم کې کېناسته چې وسی وایو رسول الله چې طواف کول نو اول ورته کنسل وکړه پیغمبر علیه السلام له بدی لاړې ورته کړې چې بد سړیا شری سړیا دا بل طواف یو کې به مرتضی خبره وکړه چې دا دریم طواف یو کې نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام څنګه شورته ویلې شاحت الوجوه علم د مخونه وران کا او خوره د سره واسطه د مخون له ورغشندله بعض مفسرین دا خبر محدثین ذکر کوي چې دا خوره د کم انسانانو په سترګې پریوته او اق انسانان رب العالمین ټول مردار کړه خو چې کله دا دریم کرته راتاو شو پر رسول الله باندې گزارونه شروع کړ د په منځ کې ونی واته کسان په چاپیره شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې مبارک بدن باندې د شکانو ورونه شروع کړه پر رسول الله مبارک باندې سر مات ابو بکر رضی الله عنه په دې ځای کې راغی او دې شنه پر خودلې وی چې دا یو مشرکی والو الته وغرزو دا بلی والو الته وغرزولو وی ویل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ايت تاسو هغه سره وجنه چې هغه سره دا خبره کوي چې الله زما یو دی دیو کسانو ویل چې محمد پرې درازي په ابو بکر باندې شروع وکړي دا ابو بکر رضی الله عنه ټول وخت وېست سختي وره به هوش کې چې کله به هوش شنو کور له خلکو یوړو زنانو ما زګر چې ابو بکر رضی الله عنه هوش کې راغی ملګرو له ویلې زنانو له ویلې چې اين رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله چرته دی وکيف دغه صحت څنګه دی خلق ورته ته په ځم باندې نه او ته دغه غم کوي د ابو بکر رضی الله عنه سره ډیر انتهاجه تمینه و د الله نبی فرمایي د جنت جدا جدا دروازې دي چې کوم عمل کړي اق دروازې نه ورته आवाज کړي شي ابو بکر له ټول جنت د جنت ټول دروازې आवाज کوي رسول الله فرمایي د جنت او د جنتینو درې سو شپې ته خو نه لري چې یو خو بچا کې راغی دا په جنت لذي په ابو بکر رضی الله عنه کې دا ټول موجود دي کور ولا له ویلو دي زنانه ولا به تر څو پوری چې ما د رسول الله خواله بونه چې قطن نه ډوړې خرم نه د قلارېګم وې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله چې روان کې نو چاغه وریدو ایسه په ور پرې وته سخت وژړل په خپل ځان باندې د رسول الله په دردونو باندې دي چې سره تړلې یا بل نبی کریم علیه السلام غاړ ځان لره نږدې کې ورته تسلی ورکړه چې ابوبکر دا راځي دا اسلام به ورځ غالب شي او دا خبره ورته وکړي بل ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د صفا غونډه په دی خوا کې تیرېدلو ابو جهل په دې ځای کې ناس یوتیږي راوغ صدق محمد رسول الله په دې سر وی شوی سر په مات ویني پیراله چې سره ور باندې مات کې نور خو وجلې ځکه نو چې یو خدا ابو طالب نه ریدل او بل د خاندان نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک سره نبی نه روان وي لا شروانه کې خو وې تړلو کور لاړ سید الشهدا حمزه رضی الله عنه دا کار لاړ د رسول الله کاکاو شپږم کال د نبوت ته کله چې دا کول را داخلي دونو اسمانه سر زنانه ورته ویلي خاص کر د عبد الله ابن جدعان وین زوا ورته ویلي یا حمزه ته خبر نه وینا وستا وراره خو ابو جهل ورته اول کنځل وکړه واخره به سر باندې یو شو سره پیمات ورشته وی او اسمانه کینه سور ځان سره نيزي واخه ورغه مسجد حرام لا ابو جهل د بری مخزومه په دې منځ کې ناس سن اول ورته کنځل وکړه نور دقه نيزي ورته سر لمن دګړي ابو جهل اثر مات کی بني مخزومه برید کو په حمزه سره باندې چې دا مونږ وښنو ابو جهل ډېر غټ کافر وی ویلې پرې دی اسنه چې دا عثمان وړي د رسول الله په تایید کې ونه درېږي وې دا وراره ما وجله خیر دې کما وای نو دی وخت کې حمزه سره ورته ویلې اے هغه انسانه چې ستانه څلېرش غنټې د سن روانې دا کونټې به د ګندګي باندې زیړي او تاسو ما وراره وای وانا علی دینه زر محمد رسول الله په دین باندې املاس اخلاص څه کولې شوې کا کله رب العالمین د اسباب برابر کې غیرتم کله خي حمزه رضی الله عنه فرمایي چې کله کور لراله مشپشوا سمله سم سوچ میزان سره وګی چې لکه دا څه خبره وکړه وعلى علی دینه زد رسول الله په دین باندې شوما اوس کې دې په دین باندې کېږم دا خو زمانه مانو که په دین باندې کېږم نه ته خبره وکړه رب العالمین له التجا وکړه وی ویلی الله کدا اسما وراره چیرته په حق مانی نو مال د دین د اسلام را نصیب کو چیرته بد عظمت نفرت پیدا کا حمزه رضی الله عنه فرمایي په دې ځړ کې یو قسم تر روخانواله صفیر اعلی زکه هدایت نصیب کیږي په منځ باندې په کعبه باندې په جهاد باندې په قران باندې په انابت باندې په دعا باندې د رسول الله په تابعداري باندې د قوي ایمان باندې د الله په فضل او رحمت دعا ورته غواړي نو حمزه رضی الله عنه سید الشهدا د نبوت په شپږم کال باندې دا رب العالمین په ایمان باندې مشرف کې به ورستا د تورتم کې په دې جهالت کې رب العالمین یو عظیم لوی شخصیت چې د حمزه صاحب نه موجود شخصیت دی د اسلام لوی رهبر د مسلمانانو دریم مشر
چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي اسلام نه دی مگر هغه دی واغه نه دی مگر اسلام دی سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه به ایمان راوړ ان شاء الله کله روان چرشنبه له ژوندۍ و د هغه ایمان واقع به ذکر کو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي